بال الله ته بلنه ورکوم چې تاسو هر کله ووایي. الرحمن الرحیم. زما راغلو خوږو درنو مشرانو کشرانو السلام علیکم. او بیا چې دا کومه پنډال دا کومه غونډه را جوړه شوې ده په کوم غرض را جوړه شوې ده د څه مقصد دپاره جوړه شوې ده نو مننه کوم د هغه ټولو ورونو چې زما غریب خانې ته دلته دي دی ځای انتخاب وکړو او دلته راله نو زه ډېره شکریه ادا کوم. هغه د ټولو قومونو نمایندګي دلته شته دی که د یو نوم اخلمه نو ټیم لګي او زما دپاره ټول دا چې دي دا داسې دي لکه ماته دا پاس اسمان. خو دا کومه خبره چې کېږي یا دا کومه خبره اوس مخکې کېږي نو دا په دې غرض کېږي دا زموږ د مشرانو زه به درته دا ووایم چې دا کله لومبنۍ غونډه زموږ کېدله او وشوله نو ما ته په سهار لا باندې سلیم خان لالا وویل چې جوړې ته زموږ نه بیل شولې مالنه کاکا جي انشاءالله تعالی داسې څه خبره به نه وي. خو ړومبیا کې چې ما دا پروګرام وکړ نو هسې ځان ته به مې کتله ما به یې زه چېرته بل دغه ته واوښتلم دین ته اورې خبره لکه د خندا ده ړومبیا دې ټولو ته عجیبه غونته کې لګېده لکه د خبرې مقصد مې دا دی چې ګینې موږ خو دا نه دي کړي چې دا ملکي دی دا مومن دی دا ماموتی دی دا یوسفزی دی نو د اقبال رانه په کومه لار لاړه خبرې مطلب مې دا دی. نو د هغې نن چې دا ټول موږ یو ځای ناست دي نو د هغې دا خبره ده د داسې مشرانو په موږ باندې محنت او لاسي او موږ خپله په اتفاق زموږ خپله مینه یو بل سره نو دا ټول قومونه دا دې راغونډ شو او مقه زړه خبره ده او ماغه یوه خبره ده او د هر قوم یو مشر وي مشري کوي مشرانې وي نو دا ښه خبره ده چې موږ ټول بیرته دا خبره په یو پیج شولو راغونډ شولو یو بل به منو یو بل به برداشت کوو یو بل له به عزت ورکوو. سره جړله کله کله نو هماغه خبره چې هغه امجد لاري شروع کړې وه او یا دلته ناست یو دوه خبرې به د کمیټو د فارمیشن باره کې هغه کوي او بیا به زه مبارک تاج خان ته چې کوم دی ما یې کړم. ګرانو مشرانو څنګه چې پروفیسر صاحب په خپلو خبرو کې وویل نو یوسفزو نړیواله جرګې په تحصیل کاټلنګ کې د خان پراس خان په ځای کې دا ټولې قبیلې په یو پیج باندې کړې راغونډې کړې ستړی وکړه او نن زما په خیال چې موږ کوم کار کړی نو زه په هغې باندې ډېر انتهایي خوشحال یم چې نن ما ته مخامخ د ټولو قبیلو مشران ناست دي او په تحصیل کاټلنګ کې په یو پیج باندې دي په یو اواز دي او د یو لاس ګوتې دي. ګرانو مشرانو خبرې به زیاتې نه کوو خو د کاټلنګ تحصیل چې دی دا زموږ د ټولو دی دا زموږ د ټولو یو ګلدسته ده. نن چې دا ټولې قبیلې ناستې دي او ډېر خواږه مشران ناست دي نو زما په خیال ما ته اندازه کېږي داسې چې د کاټلنګ د مسایل حل کېدل او دلته نور د خیر کارونه کول دا زما په خیال اوس به آسان شي. ګرانو مشرانو نن موږ سیوا څنګه چې مبارک تاج خان موږ مخکې نه ملګرو صلاح داسې وه چې یاره موږ به دلته کمیټې جوړې کړو او کمیټې به یو اصلاحي جرګه وي چې هغې کې به د ټولو قبیلو مشران موجود وي د هغوی به پکې نمایندګي وي. بیا به موږ یو فلاحي کمیټې جوړو چې هغه د فلاحي کارونو به مونږ کوو او هغې کې به هم د ټولو قبیلو مشران موجود وي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د ټول نه د پروفیسر صاحب دونه ښکلي شعر راته ووایي که نه چې زه زما نه ځان روک کړ. ډېره مننه پروفیسر صاحب. دا مخامخ چې څونه مشران راته ناست دي پردن د ټولو مشکور یم چې دي هره پیره چې کوم ځای ورته مونږ یاد کړي دي راغلي دي. اول ته کې زمونږ سره په غونډه کې دی شرکت کړی دی او خپل ټیم را سره خراب کړی دی بلکې قیمتي کړی دی. مونږ د دې مشرانو دا کوم چې مخامخ ناست دي که باچاجي دی
که سلیم خان ماما ناظم صاحب دی که زما د عثمان خیرو ناظم صاحب دی امین نواب خان دی زما نوی یو ډېر ښکلی او دروند د عثمان خیلو صدر راغلی دی هغه ته په خیرالي ویم نصر الله خان ته بل زما د ګجر برادرۍ نه زمونږ یو څلور ملګري راغلي دي هغې کې د عمیر خان نوم راله راځي او د زاید خان د دوه ملګرو نومونه نه راځي نو که نوم وانه لمه په دې به نه خفه کېږې هغې ته هم په راتګ باندې په هیرالي ویم او انشاءالله زمونږ نه ګوپرس که دلته چې ته کوم دوه درې پاتې نو هغې له هم د دې ځای نه دعوت ورکومه چې مهرباني وکړې او یا دنګ دا دلته چې کوم سره کوم کسان ناست دي مونږ سره په دې کاروان کې روان دي د کاټلنګ د خدمت دپاره بغیر د څه پیسو بغیر د څه لالچه بغیر د سیاسي مقصد او بغیر د ناظمین او بغیر د امپیتوب او امنیتوب نه دې نه بغیر دا کوم چې راغونډ شوي دلته په دې کې داسې هېڅ حکم نشته چې بس مقصدي او یا به په دې غرض وي چې ته به دلته پیسې میلاو شي خپل ټیم به خرابوي خپلې پیسې به دغه کوي یو ځای ته به ځي او د غریب او د مظلوم ولس خدمت به کوي نو چې څومره موږ نه ناخبر دي نو هغه به هم ځان سره خبرو اوس دلته کې تقریبا د ټولو قومونو هغه نمایندګۍ دلته کې شته هغې ته صرف دا چې نن دا کوم غونډه مونږ کړې ده دې کې به تقریرونه نه کوو زه هم لږ وګچوم زما د تره زوی امجد خان یوسفزی دې هم لږ وګچو نه به اوږدېږو بس کمیټې جوړو په کمیټو باندې مې د ورور باس وکړو امجد خان چې به دغه درې څلور کمیټې دي اصلاحي ده باقي کې بیا ایجوکیشن دی هیلث دی تاڼه تحصیل دی دا را پښتو ملک دی دې کې به تاڼه تحصیل هم لازمي کمیټې جوړو چې هغه کمیټې به اس ایچ او سره هم کینی ضرورت راځي ډي اس پي ډي پي او ډي جي هغې له به هم ځي اے سي سره به هم کینی او د ډي سي سره به هم کینی او د کمیشنر سره به هم کینی د دې لپاره هم یو لازمي دغه دا د پښتو ملک دی په دې کې تاڼې تحصیل دا خبره ډېره راځي ایجوکیشن کې موږ کې تکړه تکړه کسان شته او ایجوکیشن ته کو مصالحتي کوم چې مصالحتي अब جرګې کې دښمنۍ به ختموي زه د دښمنو یو لیست تیاروم अब ډېر زر که خیر ګروپ کې شیر کوم د هغې دپاره بیا که خیر مشران ټاکو چې دا اوته مشران به دی به ځي هلته به جرګې کوي او مکمل ډډه به لګوي او په کومه ورځ چې دي زما په خیال چې تجویز دا ده چې په هغه ورځ د دې مشران د روژه هم راشي د ژمي لنډې ورځې دي خیر چې وړي بیا به روژه نه خو چې ژمي روژه به ورته نیسو چې نه چا چیس کو نه اوبه څکو مسلې به حل کوو نو زما دا درې خبرې وې نور ملګري به زما په خیال چې تقریرونه ونه کړو صرف یو به صرف یو صدر صاحب به خبرې وکړي نصر الله خان بل ملک مراد خان به خبرې کوي او یو به زمونږ عمیر خبرې کوي بدی به متصر خبرې وکړي بیا مشران به کښېني او کمیټې جوړو تقریرونه به انشاءالله چې نه کوو ښه په دې پسې که څوک زمونږ نه نفرت کوي بېجا به کوي نه په چا تنقید کوو نه د راباندې څوک تنقید کوي د تنقید اجازت مونږ ته هم نشته او زمونږ باندې که یو مشر یا کشر تنقید کوي هغې ته هم بلکل د دې اجازت په ني والسلام نوراني کړه هغه ځای چې سره کینی نوراني که هغه ځای چې سره کینی د رینا څلور یاران په مصلحت دلته کې الحمدلله زموږ ډېر زاړه یاران هم راغلي دوستان هم راغلي دي نصر الله خان صاحب صدر صاحب دی هغې ته چې زه مبارکباد شانو ویلو هغې ته بلنه ده چې یو څو خبرې د موقع مناسبت څه وکړي بیا زما ډېر ګران شاګرد عمیر راغلی دی د ګجر قوم په نمایندګۍ باندې انشاءالله تعالی هغې به هم خبرې بسم الله الرحمن الرحیم د کاټلنګ قامي امن جرګې مشرانو السلام علیکم درود پیدا د اشنغره خو په فکر عثمان خیل یو کږه ورانه بېجاړه غونته زاڼې د دې سیل زه نصر الله عثمان خیل به خپل داسې ستاسو سره مختصر تعارف وکړم ضرورت هم نشته دی زمونږ د عثمان خیل قومي اتحاد تنظیم په 2011 کې جوړ شوی دی ملک بهادرشاه د ارنګ د هغې مرکزي صدر دی ډي ای جي پسیودین صاحب د هغې سرپرستي اعلی دی یونس ایډوکیټ د سپریم کورټ د هغې مرکزي جنرال سیکرټري دی یو کال مخکې زمونږ د مردان تنظیم جوړ شوی او مشرانو ماته د هغې ذمهواري حواله کړې ده یو 15 میاشتې مخکې چونکې په دې صوبه کې د یوسفزو یو نړیواله جرګه جوړه شوې ده جهان علم صاحب د هغې مرکزي چیرمین دی نو هغوی په دې ټولو ضلعو او په تحصیلونو کې خپل خلک راپاسوي او د هغوی جرګې جوړوي په هغې مناسبت سره په کاټلنګ کې یوه جرګه جوړه شوه شاید چې د هغوی تقلید خلکو کړی نو په مخه دې ټولو قومونو جرګې جوړې کړې موږ مریانو چې دې نه به جوړېږي څه دا خو ټول قومونه لګیا دي نو اعتراضات هم شروع شو د هغې رزلټ ډېر ښکلی راووتو کاټلنګ زموږ د ټولو دی او په دې کې دا قومونه داسې دي لکه په اسمان کې چې ستوري
څنګه چې اسمان په ستورو ښکلی ښکاري داسې کاټلنګ په دې قومونو باندې ښکلی ښکاري. نو هغه شی روانه اعتراضات مو موږ په خپله وي چې دا خبره کومې غاړې ته روانه ده. الله پاک دې دغه څو ملګرو له د دې اجر ورکړي چې نن دغه ټول قومونه په یو متفقه جرګه باندې کېنولي دي او هغې له الله پاک داسې وروح ورکړه چې نن دا ټول قومونه په اتحاد د ټول کاټلنګ خدمت ته راووتل. زموږ خو دا خیال نو نن زه ډېر خوشحاله یم چې زما د کاټلنګ د هرې قبیلې مشران ناست دي او د هر یو په زړه کې دا یوه تمنا ده چې ما دې کاټلنګ له څه وکړې، ما دې خلکو له څه وکړې او موږ راووتی. نو دا واورئ، زه ستاسو سره دا جبه واده کوم د خپل قوم د طرفه چې زه د خپل قوم د ضلع مردان صدر یم چې د دې قوم او د دې ملک لپاره څه خدمت راځي، که هغه د چاندي، که هغه د ګاډي، که هغه د شپې او د ورځې منډۍ، که هر قسمه موږ به تاسو تابعدار یو. ما سره مبارک تاج به بار بار رابطې کولې او تاسو زموږ پروګرام نه راځئ، ټول خلک راغلي او ته نه راځې. ما ورته ویل ستا زه به په نیمه شپه هم درځم، حالانکې زه نن پېښور ته روان وم. زه بلکل دغه درځم، تاسو له به درځم. زه ډېر متاثره یم، بار ګرځو، قومونه وینو، خلک وینو چې زما په کاټلنګ کې هم لا داسې خلک شته الحمدلله چې سبا له د دې پلیټ فارم نه هر قسمه کار کېدی شي او هر قسمه حاجتمند دلته راتلی شو د خپلو مشرانو ته به کښېني. په دې کې زموږ سره صاحب حیثیت خلک شته چې د خبرې خلک دی، که هغه په هره شوبه کې دی د هغوی هره تجربه شته. نو چې دا غریب او هم راشي د دوی د ستوري د لاندې کښېني دا ورسره پاسې منډه ولو کېدی نو لویه خبره موږ ته بله نشته دی. نو انشاءالله د دې ارادې باندې به تاسو هم یئ، په دې اراده به سره موږ هم یو چې زموږ څه خدمت یې موږ به یې سره کوو. اب میرا بیٹا خدا کا شکر ہے محسن کہ اب میرا بیٹا قدم ملا کے میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا. بزرگوں حکمل شناخت دپاره په دې علاقه کې تنظیم چې کوم دی تنظیمي ډانچه جوړه کړې ده او عمر دلته کې چې کوم دی عمر رحیم زمونږ سټوډنټ دی او موږ د کور ته زمونږ د حجرې ته په راتلو باندې دا حرکت وایي. جی عمر په نامه د هغې رب مې ابتدا ده چې زه د محبت سره اشنا کړم، بیا درود سلام په هغې هستۍ وایم، بیا درود سلام په هغې هستۍ وایم چې ذکر په یاسین او په طه کړم. او عزتمندو مشرانو او استاجي د دوا چل دې رانه هېر که او مین دې ډېر شه چې خیر یې درته کوي نه. نو د خبرو چل رانه مکمل هېر دی ځکه چې استاد محترم صاحب هم ناست دی، بیا زما د کلي بلکې زما تره زه ورته تره ویم او موږ ته د وراره په سترګه باندې کتې دي جناب صاحبزاده پیدا کاکا جي، او بل بیا چې کوم دی زموږ د سر سوری ملک مراد صاحب، باچاجي صاحب، داسې ډېر ښکلي ښکلي مشران ناست دي. نو خبرې خو نه د دوی مخکې ماله راځي او نه یې کولی شم، خو صرف دومره به ووایم چې د کاټلنګ که مقامي جرګه ده او په هغې کې کوم مشران دي او د هر قوم سره چې تعلق ساتي، او بیا د مبارک تاج لاله یوه نړۍ مننه چې موږ له یې دعوت راکړو، موږ د دې ځای د ناستې قابل وګڼلو. نو ما سره الفاظ نشته چې ستا شکریه ادا کړمه. خو دا به ووایم چې موږ ټول د یوې څانګې ګلونه یو، اسمان په ستورو ښکلی ښکاري، اسمان په ستورو ښکلی ښکاري او د ځمکې سره په پښتنو مزه کوي نه. موږ ټول د امن کامي جرګه ده، نو مطلب دا دی چې لکه موږ د امن دپاره کار کوو، د دې تحصیلي کاټلنګ دپاره کار کوو، د پرمختګ دپاره چې یاره زما د دې تحصیلي کاټلنګ نه چې کوم دی دا دشمنۍ تربګنۍ ختمې شي، دا منشیات ختمې شي، داسې غیر قانوني چې څومره غیر اخلاقي چې څومره کارونه کېږي چې هغه ختم شي. زه چې ګورم او څومره خبرې مو شوې نو د دې مطلب زما په خیال دا دی چې زموږ دا سیمه او زموږ دا تحصیلي کاټلنګ چې کوم دی دا د امن ګهواره وګرځي او دا د سکون ځای وګرځي. نو مشران ناست دي، موږ له اسلام هم چې کوم دی د امن تهذیب راکوي، امن چې په کوم ځای کې نو هلته کې ژوند اساني، ژوند ښکلی وي. نو الله دې وکړي چې زموږ دا تحصیلي کاټلنګ د امن ګهواره وګرځي. زه حمزه په منډه لاړم دروازې له، زه حمزه په منډه لاړم دروازې نه، پخوانی عادت مې وکړو تر آیات شوې به زه خپلې خبرې ختمومه. خدمتو کې زه به اوس د خبرو لپاره
او د کوم مشر له چې دغه ورکومه مشر صاحب رایاد شوی نیازبین دي ناویاته دي نیازبین دي ناویاته تقاضې د زمانې ذریعې پوره نه شوې تقاضې د زمانې بشره د ګل مخ ته به په کومه مینه ګورو بشره د ګل مخ ته به په کومه مینه ګورو خیرنې شوې خیچنې شوې څېرې د زمانې په دې خیرن خیچن ماحول کې څوک چې روغ خبره کوي څوک چې د مینې خبره کوي څوک چې د محبت خبره کوي هغه سړي سره تل پکار دي موږ سره دلته کې یو مشر موجود دی ملک مراد صاحب زه هغه ته بلنه ورکوم چېرې مونږ هر ځای کې راغونډېږو هر ځای کې زمونږ غونډی نو څه مقصد وته لکه بنیادي خبره به بنیادي خبرې به مونږ دا راځو چې دلته مونږ چای ډوډۍ اوبه هر څه وکړل خو بیا په دې ګېټ وځو خو بیا هم په دې یو غوږ اورېدلي او په بل مو اورېدلي پریکټیکلي کار نشته که تاسو ته پته وي د نن نه 4-5 کاله مخکې به په بار انټروډکشن تا نشو کولی چې زه د کاټلنګ یم هر ټیم به مړې جمدي او دا به کېدلو په هغه ټیم باندې د حکومت وخت ایم پی ای ملک شوکت او مفتی حماد صاحب کېناستل او دوی یو دا فیصله وکړه چې یاره هر ټیم مونږ که مردان ته وځو نو مونږ ته خلک داس پیغور راکړي چې په کاټلنګ کې په مخ کې مړې دي جمدي دي دشمني ده تربګنې دي دې له څه حل وکاږو نو په هغه وخت باندې چې کله ایم پی ای دلته ملک شوکت نو زموږ دارالخلافه دا تحصیل کاټلنګ دی په هغه ټیم کې زموږ سره دا حلقه په دې ټیم کې مونږ سره په ووټینګ کې نه وه خو مونږ تحصیل کاټلنګ خپل ګڼو خپل عوام ګڼو خپل ملګري ګڼو او خپل درد یې ګڼو نو مونږ کېناستو هغې له مونږ بایزې اصلاحي جرګه یو نوم کېښودی شو چې هغه نوم کېښودلی شو په هغې کې ټول د ضلعې افسران راللو ټول بالا افسران راللو او د مشرانو ته یې کېښوده او هغه ملک صاحب دې ټول راوغوښتله او هغه کېناسته په ډګري کالج کې او بیا د هغې یو سب کمیټي جوړه شوله یو جرګه چې هغې له نوم کېښودی شو بایزي اصلاحي جرګه هغې کې رفتن مونږ د تاج ملک صاحب سره د جلال ناظم صاحب سره کله په غزال سکول کې به کېناستو خو په هغه ټیم کې تاثر څه لاړه ګوره زه ستاسو د مشرانو په ذهن کې دا راولم ډېر مشران د دې نه دي خبر چې که مونږ به بار ضلعې نه وتو نو دا تاثر د هر په ذهن کې دا راغی که ما به د چا سره نالګي و نو ما به پریشرایز کو چې بایزي اصلاحي جرګه کمیټي جوړه شوې ده نو که هغه به څه نه کولو او یا به د هغه په زړه کې څه ترخه خبره وه یا ارسو نو هغه ته دا پته لګېده چې یاره دلته اصلاحي یو کمیټي شته یو اصلاحي جرګه شته بیا رفتن کله چې قامي جرګې او قومونو دا جرګې راللې نو امجد یوسفزی صاحب زمونږ رور ناست دی مونږ د دې نه مکمل ځان لرې ساتلی بچ ساتلی چې یاره مونږ بس کو ګجر دی او که ممن دی او که هر څه دی بی مونږ د هغوی سره یو بس ټول یو کاټلنګ دی ما د امجد یوسفزی سره چېرته هم په دې بحث نه دی کړی لار کې په یوسفزو کې مونږ هم راځو که تاریخ ګورې بیا زمونږ هم لیر دغه دی خو ما بحث نه و کړی چې کله بیا مونږ په یو پلیټ فارم شو د تحصیل کاټلنګ ټول قومونه راغونډ شو او دا کلیر کسان یې ترې واغستل نو زه پکې را انټر شوم او ملک صاحب پکې را انټر شو رونو یو هد بکو ما خانجي ته دا خبره وکړه چې د دې لپاره څه پالیسي پکار ده کم ملګري مونږ به په ریټن فارم کې او په ډاکومنټیشن کې لاول دا راولو او بیا بل زمونږ ته د دې اصلاحي جرګې د دې امن قامي جرګې یو منوګرام مونږ له پکار دی او هغه منوګرام دا ټول مشران دې پیدا شي وکړي چې یاره زمونږ به یو پیړی او په هغې پیډ باندې به زموږ یو منوګرام لګېدلي بیا به مونږ تحصیل ته او یا افسرانو ته کله ولې کوزېږو نه کوزېږو بلکل زه د دې په حق کې نه یم چې کله مونږ یو شوي نه یو زمونږ د دې ځای نه مونږ یو شوي نه یو او مونږ یو حلف نه دی اخیستی نو مونږ به نه ایسي لتلی شو نه ډي سپي لتلی شو نه ایسي چولی ځو ځکه چې زموږ په خبره کې لا وزن نشته مونږ لا منتشر ځکه یو چې مونږ لا کمیټي نه ده جوړه مونږ چې کم دی نو په هغې حساب کې لا مونږ نه یو پل فاور نه یو راکو شوي نه د چا خلاف را کوزېږو نه د چا بس صرف په دې باندې کاټلنګ په خاوره باندې مین چې مونږ مین یو او دا څونه مشران چې ناست دي نو چې دا ماته ښکاري نو زه یم دا خصوصي مین خلک ځکه دی چې دوی زه په هره جرګه کینم په هر تحصیل کینم په هره کړمه کینم نو دا صحیح خلک دا دي د هر قانون چې راغونډ شوي دي نو دا صحیح خدمتګار دي اوس که تاسو وګورئ دا مبارک خان خانجي په ځای کې د کوم دی کله ومبې غونډه وه نو ډېره زیاته وه دویمه غونډه چې د مفتی حماد صاحب په ځای کې وشوله کمه وه درېیمه چې دلته کېږي د دې نه هم کمه شوه ولې کمیږي دا به یو کس ته مبارک تاج خانجي ته یا بل ملګري ته بلکل نه پرېږدو
که موږ د دې ځای نه هله به خورېږو چې د دې ځای نه موږ په قرآن هلک والو چې بی هره طریقه چې هر څه چې سخته راځي بی موږ به یو. اوس زم دا ویم چې بی زما سره کام دی، ګوره په بوسو کې به بالکل اوبه نه بوځو. نن به دا فیصله بالکل ختمو، بیخي به دې له فاینل شکل ورکوو، او هغه فاینل شکل به دی چې زه وایم چې زما سره کام دی او ما ته سبا مبارک تاج خانجي ووایي یا چې کوم دی امجد یوسفزی صاحب ووایي چې یاره په کاټلن کې دغه دی او زه 10 کسان نشم را روانولی. دونه سخت انسټرکشن ورکړه خانجي، سخت انسټرکشن، که نه بیا موږ ته یوازې پرېږدو نو د دې نه دا ښه ده چې بیا موږ په کلاره کېږو، او که نه یاره چې موږ په تحصیل کاټلنګ باندې خفه کېږو، په دې عوامو خفه کېږو، نو وروره دن رات به بیا چې کوم دی نو ډے نایټ به بیا سرویس کوو، ډے نایټ به سرویس. دې ته به نه ګورو چې دا شپه ده او دا ورځ دی او دا چې کوم دی نو یاره زه خو به هر سړي کار شته، د کوم سړي کار نشته دی، په بېروزګارو کې وزګار نه دي. د هغې وجه دا ده که زما دا منې دلته دا ټول مشران ناست دي، موږ به یو منوګرام جوړو او یو به مرکزي دفتر جوړو، په کاټلنګ تحصیل کې به مرکزي دفتر جوړو. هغې وجه څه ده چې د هغې خرکي نه یو غریب سړی به را روان شي، د غریب سړی، او هغه به ګوته په خولې کې نیولي چې یاره زما سره په دې تاڼه کې دونه څوک ضمانتي داسې خلک شته په دې تحصیل کې زه ګرځم قسم دی که څوک ولې ضمانت هم کوي، د 107 ضمانت هم څوک نه. نو چې زمونږ په داسې یو مرکزي دفتر چې په هغې کې ورنټیرلی زه ناست یم، بل ناست یم، افتوار ګوره زه په ډي آر سی کې یم، دا اقبال مومن صاحب زنګ سره دی، د هغوی خپل یو پالیسي ده، د هغوی خپل یو پیپر ورک دی چې زه ورته یم چې دا پلان کې درخواست راواله باقاعده چې کوم دی راوالي او په پلان کې تاریخ باندې په پلان کې ډیټ باندې. موږ له دغه شان ته کې یو سیسټم پکار دی، که دا چلول غواړي به یې چاندکه کوو، د هر کام کومونو جوړ شوي دي 10 روپۍ میاشت چې موږ جمع کوو که نه، نو موږ پې نه حکومت ته بیا ضرورت شته دی، نه مو ایم این ای ته ضرورت شته دی، نه مو بل څه ته شته دی، په ایمان چې د هر یو لري کوم دی نو دا کار به کوي شو. نو زما دا یوه جزانه 3 تجویزونه دي. یو نمبر 1 تجویز دا دی چې زمونږ د دې کاټلنګ دا غټ مین روډ چې دی دا د هغې کټي ګړۍ نه والي چې دا یو طرف ته اخوا شي او دا دې خوا شي، څه کمیټي د دې طرف نه واغستی شي، د کټي ګړۍ نه والي تر د خرکي پورې به دا بیلټ به ووي سیده، او هغه به چې کوم دی بابوزو او هغه د کاټلنګ نه په اخوا روډ باندې به هغه بیلټ وي د بابوزو پورې، د کوی پورې او د غازي بابا پورې، په دې کې به دا کمیټې جوړې شي. او بیا وامبې چې کوم دی زموږ یو منوګرام دی ستاسو په مشرانو په دغه کې زما دا منګول دا لاس نه ده، دا زما یو په دې ما ډېر ورک وکړو، نو زه یم چې دغه شان دا زموږ یو نښه شي دا یووالي، دا زما یو زما دغه دی. نور مشران شته خپلې خبرې وپې وکړي، خو زما مطلب دا دی چې زه ستاسو کشر یم، زه خو که زما درته که ملک صاحب وي او که نه زه به درته کې هر ټیم اویلیبل یم. ډېر زیات ښکلې خبرې او ټو د پوینټ خبرې زما په خیال باندې د ملک مراد صاحب تر خو زما ملاقات هم نه شوې، او داسې ټو د پوینټ خبرې چې هغې باندې زمونږ د تنظیم بنیادي اډانه چې کوم دی تړلی کېږي او ودرېږي، نو په دې باندې به هم بس خبره کوو. غالب ویلي چې دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. بالکل زما د زړه خبرې دا خبرې ملک مراد صاحب ډېره زیاته مننه. اوس چې زه کوم شخصیت تاسو ته مخاطب کومه نو دغه 2 شعرونه به هغه ته ډالۍ وي چې مازدیګر داسې په هغې ښایسته وي، مازدیګر داسې په هغې ښایسته وي لکه ماښام چې د روژې ښایسته وي، خبرې هم اثر کوي منمه، خبرې هم اثر کوي منمه، خو د دې بعضو خلکو خولې ښایسته وي. یو ډېر خوږ سړی او واقعي چې ښکلی په صورت او په سیرت او په فکر ادریس باچا حاجي صاحب ته بلنه ورکوم چې یو څو خبرې تاسو ته وکړي. او مبارک تاج خان ته سلام پیش کوم چې داسې یو مثبت کار طرف ته لاس اچولی دی. دې پورې لخوا وی چې خبرې به ډېرې نه کېږي او ما په زړه کې څه خبرې مې زه به دا کومه، خو هغه نصرالله خان او ملک صاحب چې څه وویلو څنګه چې ګورنوید خان وویلو هغه خبرې چې زموږ په زړه کې وې چې داسې خبرې دې وکړو هغه هغوی وکړلې. د هغې نه پس خو زما په خیال د خبرو دونه ضرورت نشته دی. حقیقت دا دی څنګه چې نصرالله خان وایي چې کله دا قومونه دا جرګې شروع شو نو موږ هم لږ حیران شو چې موږ خو دونه عمر کړی په دې وطن کې، موږ خو دې نه نه خبر شوي چې څوک څو دي، خو ټول یو پښتانه یو او زموږ ټول څونه چې یو تاسو وګورئ چې موږ کله په سکولونو کې داخله یو نو قوم موږ ټول یو افغان لیکلی دی.
او د مسلمانۍ ته چې وګورې نو موږ د یو بابا آدم علیه السلام الباد وي. نو زما په خیال دا ما ته ښکلې خبره نه ښکارېده. شکر دی د هغې سلسله کې چې دا کم تنظیم جوړ شو، دا قومي تنظیم و. د مراد خان د خبرو نه پس خو ما ته ډېره حوصله میلاو شوه. ما هم دا وی چې دې له یو صحیح پلیټفارم ورکړي شي، د دې څه اغراض مقاصد مخې ته راشي، د دې په څه طریقه به مونږ مخکې ځو. نو ماشاءالله ملک صاحب په انجیو کې پاتې شوی دی، ایکسپیرینس یې ډېر دی. زه یم چې دا بنیادي کار ګوهر نوید خان او ملک صاحب ته حواله شي، نو مونږ له به ټول هغه روډ میپ جوړ شي. او انشاءالله که دا مونږ سنسیر یو او زمونږ دا جذبه وي، نو مونږ به په دې خپل کاټلن کې ډېره غټه ښکلا راولو. ستاسو ډېره ډېره مننه. هغه شعرونه به راته دوه یاد شي چې خوی مې د پتنګو په رڼا مینېدمه. ناظم صاحبو چې خوی مې د پتنګو په رڼا مینېدمه، نو زه به ستا په سترګو خامخا مینېدمه. او هم ته به مې جانان یې هم په تا به مینېږم، هم ته به مې جانان یې هم په تا به مینېږم. او که بیا چې ته پیدا شوم او بیا مینېدمه. خوږو خبرو والا سلیم خان ناظم صاحب ایور ګرین ناظم صاحبو ته بلنه ورکوم چې راپاسي او یو څو خبرې تاسو سره شریکې کړي. بسم الله کېږي. الله دې له ژوند ورکړي، الله دې له صحت ورکړي. نو خبرې خو ټولې ډېرې مزېدارې روانې دي او ډېرې ښه طرف ته. او کومه خبره چې ما غوښته څنګه چې باچاجي ووې، نو دا زما دویم میټینګ دی چې زه په هغې کې حاضري لګوم. او په دې وجه یې لګوم چې په هغې کې د ټولو قومونو مشران ناست دي. او په دې خبره زه مبارک تاج خان ته او اقبال خان ته، ځکه چې د دې شروعات اقبال خان او مشو، ځکه چې دا اوس قومونو کې اختلافات شروع شو او کور په کور دوشاج خان پته نه لګي. خدای دې خیر وکړي، هسې نه دا شیروان طرف ته لاړ نه شي. هغه خبره خدای ثابته کړه. او اقبال خان په خپلو خبرو کې هم وکړی. او شیر علي خان چې بېګا زما کوڅې له راغلی، نو ما ته صرف دومره ووایي چې ګورې که ته رانلې دا محفل به نیمګړي. د دې نه دا معلومیږي چې د دې وروڼو ما سره ډېره زیاته مینه ده. او هغه مینه هغې څو څو پیرې ښکاره کړې هم ده. عزتمندو الله تعالی تېر شو، ځکه چې 78 سال ته موږ ورسېدو. نو باقي پته نه لګي چې ورځ ده، میاشت ده، کو کال دی. خو چونکې دونه وشو چې د کشران ته مو یو بنیاد کېښودو او نن به هغه کشران په هغې بنیاد باندې دیوال کوي، مخکې به رواني. که هغه د هرې طبقې سره تعلق ساتي، نن هغې په یو پیج باندې دي. بس څو صرف دا یو سوال زه کوم، کیدای شي ما سره تاسو اتفاق وکړئ چې د جرګې له چې موږ نوم ورکړی دی، بس دغه نوم قایم او دامې وساتئ. تحصیل کاټلنګ امن جرګه یا مسالتي جرګه، په دې نوم به بلنه کوو. نور به د قومیت ته نوم د اخیستو کوشش ځکه نه کوو چې کشرانو ته دا بوی بیا پاتې نه شي. او دا په یو پیج باندې هغې ته په میراث کې راورسي. څنګه چې په وراثت کې جایداد تقسیمېږي، زموږ دا روغري چې کومه ده دا به قایم او دایم وي. باقي زه دا کم میلمانه چې اوس رالو، ماسټر صاحب سرور خان راغی، زما ورور راغی، ما ته ګوري، لاسونه په یو بل کې ورکړي دي. اقبال خوا کې ناست دی، زه دوی ته په خیر علیکم. بیا زما د کلارګو چیرمین مانو کم چې لیټ رالو، دوی ته په خیر علیکم. خو دا یو خبر آخري کې کوم چې که زه دا ووایم، نو په دې کې ډېر کسان داسې څه چې ما نن ولیدل نو ما وپېژندل. زما د اون مطابق نو زما کشران به څوک څه وپېژني، په خپله څوک نه پېژنم. نن چې هغې تعارف کوي، نو زما په ذهن کې یو مزېدار سوچ دا راغی چې د دې غونډې خو ډېر لوی برکت وبهی. دې کې خو موږ هر سړی وپېژندو چې دا د دې قوم سره تعلق ساتي. او زه بیا ګورنر صاحب شکریه ادا کوم، ډېره زیاته قابل سړی دی، په پروفیسر رینک کې دی، موږ پې فخر کوو، زموږ فخر دی. دغسې زموږ باچاجي کومې خبرې چې دوی وکړلې یا راتلونکي مشران کې. زه د ټولو مشرانو شکریه ادا کوم چې دې پنډال ته راجمع شوي دي. زموږ وروڼه دي ټول او سادات قوم په هره موقع کې شانه بشانه انشاءالله د دې قوم د خدمت لپاره تیار دي. او اوس هم تیاري، بیا هم تیاري انشاءالله. او بس موږ له اوس پکار دا دي چې په دې خپل بنیاد باندې کار وکړو. نن چې کوم بنیادي خبره ده، د ټولو مشرانو دا شکریه ادا کوو. اقبال خان دي، مبارک تاج خان دي، د مشرانو خبرې جرګه روانه شي په اتفاق باندې. الله دې زموږ خپل رحمتونه راووري هرې جرګه باندې د الله پاک نظري. څومره اقوام دي، مشران دي، کاټلنګ زموږ کور دی. موږ که د دې حلقې نه وځو، بار کې لاړ شو، نو موږ وایو موږ پاکستانیان یو. خو که بیا ملک چېرته لاړ شو لرې لرې، نو موږ وایو موږ د مردان یو. او بیا که د مردان پېښور خواوشایي او په کې کې نو موږ وایو موږ د کاټلنګ یو.
نو موږ ټول کاټلنګیان یو او موږ یو خلک یو موږ یو وروڼه یو په موږ کې غټ او وړوکی نشته دی مشران ووي. اوس راځم ګوهر نوید صاحب وایي چې یاره ته یو منټ کې خبره وکړه نو موږ خو سیاسي خلک یو موږ خو چې شروع شو ختمېږو نه خو زه یو منټ له ویراولم. زه دا خبره کومه چې دا کومه زمونږ دا مقصد مبارک تاج وي امجد یوسفزی وي ناظم صاحب ناست دی مشر خیرالنواب ناظم صاحب مشر ناست دی پات شوه دغسې د کاټلنګ په سطحه چې دا کومه کمیټي جوړه شوه په مختلفو قومونو کې مسله راغله نو موږ به دا کوشش کوو چې هر یو سړی د خپل قوم دلته به نمونه نمایندګان ورکړي چې دا زمونږ د دې قوم نمایندګي 2 کسه یا 4 کسه دا به کوي. د دې نه علاوه بیا د ایجوکیشن لپاره د کمیټۍ خبره راغله د صحت لپاره د کمیټۍ خبره راغله د تاڼۍ تحصیل لپاره د کمیټۍ خبر راغله او د جرګې خبر راغله 4 کسان دي نو د 4 محکمو له ښه قابل کسان د مختلفو قومونو نه ورکوي دا مې تجویز دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. دلته زموږ د کاټلنګ قامي جرګې یو غونډه رابلل شوې ده چې د اقبال مومن په ځای کې ده او مبارک تاج خان د هغه په وسادت باندې بیګا یو میسج ما ته وکړو زموږ ګروپ ته د نیشنل پارټۍ د سعودي نه چې د هغه پلار ته څه کسان ناستو شوکې وه هغه میسج ما راوچت کو ما د قامي جرګې ته کړ د کاټلنګ او په 10 منټه کې ډي سي پي صاحب ته رسېدلی دی او ډي سي پي صاحب د الله ښه ساتي الله دې جمدې ساتي په 10 منټه کې د ګوهر باچا د غالې ته په پل کې غلا شوې وه هغې ته ځان رسولی و همایون خان یوسفچو صاحب و ټوله نفریم بوتلې وه نو زه د ډي سي پي صاحب ډېره شکریا ادا کوم ډېره مننه چې په دغه د شپې 10 بجې دی پاڅېده او زموږ د بچو زموږ د مشرانو د حفاظت دپاره او نفري ځان سره کړه یوسفچو صاحب هم تللی و باقي موږ ټول قومونه راغونډ شوي یو دلته که هغه یوسفزی ده که خټک دی که غورغوشتې دی که هر قوم سره تعلق ساتي نو موږ په یو پارم باندې شو. مبارک تاج د الله ښه ساتي د هغه کړه وه ده د هغه منډې دي د هغه ترړې دي هغه خدمت دی دا خدای را جمع کړي و هغه نو زما د ټول تحصیلي کاټلنګ ته دا عرض دی چې دا به پکې ني چې دا د یوې پارټۍ دی او دا د بلې پارټۍ دی دا قومي جرګه ده هر سړی راتلی شي چې د چا کړمي ښه صحیح به یې کوو په صوبو سره بغیر لالچه دا به پکې ني چې دلې کوم او دلې نه کوم دا د پي ټي آی او دا د نیشنل دی او دا د جماعت اسلامي دی او دا د بل دی او بل دی خو موږ به هر چا سره پاسو هر چا سره به منډه وو نو موږ په دې طریقو سره غونډ شوي یو موږ ملګري دي کمیټۍ به جوړېږي هر قسم 4 قسمه کمیټۍ به جوړېږي یکې ښکلې مشران دي نو دا یو څو ماته ګوډې خبرې مو کړې چې دې تنظیم ته توجه ورکړئ دې کې ډېر ښه کار زه بېګانې خبره کوم چې د سعودي میسج ته وګوره او د کاټلنګ په 10 منټه کې دا ټوله محکمه تللې وه او دا ما د قامي جرګې ته لیږلې دي هغې کې ثابتولی م شي. ډېره مننه شکریه.